السلام علیکم. ملک کې ډېر عجیبه واقعیات شوي دي، خو د بیمارۍ په وجه زما غیر حاضري وه. نن مې لږ طبیعت ښه ونه مې چې څه واقعیات در سره ډسکس کړم. یو خو په زوب کې ماډل های سکول دی، د هغې 878 ماشومانو داخله د میټریک یې لیږلې وه او هغه چې کم کلرک و هغه جمع کړې نه وه په خزانه کې، په هغې باندې جواري کړې وه. چېرته آنلاین یو 1 بیټ آنلاین جواری ده، په هغې کې انویسټ کړی وي 25 لاک روپۍ او ټول یې بایللي. نو هغې باندې اوس اف آی آر درج شو. خو دا ولې کېږي؟ دا په دې کېږي چې په دې ملک کې ټولو ته پته ده چې په شارټ کټ چېرته پیسې وګټه، صرف د پیسې قدر دی، نور د آئین قانون د هېڅ نه دی قدر. په دې وجه خلک دغه لارې اختیاري. دویمه، په سعودي عرب کې 4,000 بیکاریان نیولي دي چې پاکستانیان دي او جیلونو کې اچولي دي او هغې له اوس حکومت فیصله کړې چې هلته نه یې ډیپورټ کوي او بیا 2 کاله وله پاسپورټ بندوي. نو دغه بیکاریان به سوچ کوي چې کم مالدار بیکاریان راځي سعودي عرب ته، وزیر اعظم ځي او زمونږ دا خو ټول د حکمرانان د سعودي نه خواست کوي، امداد غواړي. هغوی ته څه نشته او چې دا غریبانان بیکاریان دي نو دا راغواړي. خو دغسې حرکتونه د پاکستان د بدنامۍ باعث جوړیږي او ته به چېرته هم چې 2 نمبر کار په دنیا کې څوک ویني نو پاسپورټ به ورسره پاکستاني، ځکه چې پاکستان نه خلک تښتي. حالات داسې دي چې بس بل ځای پناه ګوري او هغې کې بیا 2 نمبر کارونه شروع کړي. نو 4,000 پاکستانیان هلته نیولي په خیر غوښتو کې او هغه به اوس را رخصتوي. بل یو خبر دا و چې قاضي فایزي صاحب د ریټایرمنټ نه پس فوري تللی و ترکي ته او بیا لندن ته لاړو او هلته کې د لندن کې خلکو د هغه احتجاج وکړو او یو ویډیو راغلی چې هغه مخ لاندې نیولی دی د شرمندګۍ نه چاته کتې نشي. نو دا په دې وجه چې هغه حرکتونه داسې کړي چې پاکستان کې جمهوریت ته، انساني حقوق ته چې څومره نقصان رسېدو او هغه باندې هغه خاموش و، جبکې د ده دا کار و چې دی د عوامو د حقوقو تحفظ یې کړی وي. نو بیا په هغې باندې محسن نقوي صاحب وزیر داخله چې دی هغه ډېر سخت اکشن واخیستو او ناد راته یې وی چې تاسو د دې کسانو شناخت وکړئ او د دوی له شناختي کارت او پاسپورټ بلاک کړئ. نو یو خبره خو دا ده چې په لندن کې جرم شوی دی او لندن کې پرامن احتجاج هیڅ غیر قانوني نه دی، د لندن پولیس ورته څه نه وایي، نو ته څوک یې چې کوې. خو دویمه خبره دا ولې کوي؟ دا په دې کوي چې قاضي صاحب د طاقتورو حلقو دپاره هر 2 نمبر کار کړی دی او دوی ته دا یقین دهاني چې بیا به بارمل کې لاړ شي او په مزې او په سکون به ژوند تېروي. خو اوس عوامو کې شعور راغلی، نو دغه چې څوک د پاکستان د مفاداتو خلاف کوي هغه به پاکستان نه علاوه په دنیا کې یو ځای ژوند نشي تېرولی. او دا د غیر جمهوري او طاقتورو خلکو سره فکر دی چې بیا به خلک زموږ دپاره 2 نمبر کارونه نه کوي. موږ خو اوس دا لالچ ورکړو چې زموږ دپاره هر څه کوه، بیا به په یورپ کې د سیټل کو، بیا به ته هلته کې مزې کوې، خو اوس به په یو ځای کې څوک سکون ته نه پرېږدي. بل یو خبر دا دی چې پی آی ای د پاکستان شانو، د پی آی ای چې کله جوړه شوه نو هغه ټولې دنیا ته به سفر کو او څه وخت کې د دنیا په ټاپ 3 ایرلاینز کې د دې شمارو. نن چې کوم امیریټس ایرلاین د $50 ارب ایرلاین دی، دې له اولنې جاز پی آی ای ورکړی، اولنې پایلټ پی آی ای پایلټ او اولنې ایر هوسټس د پی آی ای. نو دغه هغه خلک هغه اسمان ته ورسېده او پی آی ای د حکمرانانو د نااهلۍ او د کرپشن د لاسه داسې شوه چې خرڅولې او د هغې د اساسو قیمت دی 165 ارب روپو پورې او حکومت دا خیال و چې کم از کم 85 ارب به مونږه بولي شروع کړو. نو چې کومه واحد پارټي راغلی وه بلو ورلډ سیټي والا، هغوی د 10 ارب فاینل بولي ورکړه. چرته د 165 ارب اساسي او چرته 10 ارب آفر. د دې نه بل غټه خندا د پاکستان د اساسو پورې نشي کېدی. خو د دې په شام یو ډېر لوی کهاني ده، ادا ده چې کله دا د نیلامۍ اعلان وشو نو ډېرو کمپنیانو اپلای کړې وه، بیا یې پکې 4 فاینل کړې او د دې بولۍ نه څه ورځې مخکې پر اصرار طور هغه 3 پارټیانو خپله بولي واپس واخیسته او دا یو پاتې شوه. دا پارټي چې د دوی سونو
ټي وي هم دی او خلک وایي چې په شا باندې څه طاقتور ریټایرډ خلک هم دي نو دوی ته کلاو میدان پرېښی خو هغه بولي ډېر د شرمناک حد تاسو پرون په ټي وي کتلي چې د 165 ارب روپو اساسو د پاره ته 10 ارب روپې بولی ورکې نو دا بدقسمتي دا نااهله حکمرانان چې چرته راځي هغه به تباهي کوي بل یو عجیبه کار شوی چې د چین سره زموږ دوستی موږ به وایو د همالیا نه دنګه ده او د سمندر نه گهره ده او د شاتو نه خوږه ده خو زموږ ډیپټي وزیر اعظم او اسحاق ډار یو تینک میټینګ په اسلام آباد کې او په هغې کې هغه یو خبره په سټیج باندې وکړه اول چایني سفیر خبر وکړه بیا اخري د اسحاق ډار ریمارکس نو هغه وی چې چین صدر مونږ ته ویلي دي چې په دنیا کې هر ځای کې د چینیانو باندې څوک حملې کوي نو بیا په پای ملک باندې مونږ انویسټمنټ نه کوو خو په پاکستان کې څوک چینیان وجنیم نو مونږ به دلته کې انویسټمنټ کوو دا خبره دومره فضول خبره وه چې څنګه د اسحاق ډار تقریر ختم شو نو چاینیز سفیر منتظمین نه اجازت واغستو چې زه دې جواب ورکول غواړم او په سټیج د ټولي دنیا په مخ کې وي چې دا خبره بالکل غلطه ده چین صدر د هر چینی د ژوند د حفاظت لپاره اقدامات کوي او داسې هیڅ رعایت پاکستان له نه دی ورکړی نو دا وی ډېر په 77 سال د چین سره په دوستۍ کې یو ډېر عجیبه واقعه وشوه چې چین په سټیج د پاسه پاکستان ته دا خبر وکړه نو چې کوم ځای نااهله حکمرانانی د هغوی خپل ذاته پورې محدود دي د پاکستان د مفاداتو د هغوی سره خیال نه نو بیا د ملک دغه حالي امید لرم چې دا یو څو واقعیات نه تاسو خبر شوي کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک کړئ شیر کړئ او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ چې دا ډینګي ډېر خراب مرض دی د دې نه پوره ریکور شي سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته